ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې پنجاب حکومت له طرفه د آټې د ترسیل یو سلسله شروع شوې ده. اوس موږ راغلي یو په هغه سلسله کې د وړو بازار ته، د وړو مارکیټ ته راپوره ګیټ کې موجود یو. دلته به موږ د وړو سره هم تفاوض کوو چې د وړو ریټونه څه دي او عوامو ته د هغې ریټ ولې نه میلاوېږي. ځکه که بل طرف ته موږ وګورو نو روټۍ هم ګرانه شوې ده. ضلعي حکومت نمایان هم داسې پولو پرېښي دي او چا خپله مرضي ده که 80 ګرامه روټۍ خرڅوي، که 120 ګرام خرڅوي، که 40 ګرامه خرڅوي، که څوک یې په 100 خرڅوي، که څوک یې په 30 خرڅوي، که څوک یې په 40 خرڅوي. نو دې نه ثابتېږي چې ضلعي انتظامیه یو ځل بیا په ریټ کنټرول کولو کې نمایان تنظیم ته سلنډر شو، نمایان د سلنډر شو او نمایانو چې دی وګټله او ضلعي انتظامیه وبایلله. دا وخت موږ موجود یو دلته د دوکاندار سره، هغه سره به خبرې کوو چې هغه په دې اړه څه وایي. واورو چې یاره اوړه ارزان شي، پنجاب د طرفه ترسیل شروع شو، خو دلته څه پوزیشن دی تاسو څه وایي؟ مسله دا ده په نیوز او په سوشل میډیا باندې ډېر تیزۍ سره لګېږي خلک چې یاره اوړه آزاد شو او پنجاب آزاد شو، پنجاب دا شو. هېڅ قسمه پابندي نه ده هټاو شوې. په نیوز کې موږ هم اورو، تاسو هم اورئ، عوام ټول خلک یې اوري. او ریټونو کې البته کمی راغلی دی. مخکې ریټ لږ سیوا، اوس لږ ریټ کم شوی دی. میکسیمم 2800 ته میکسونه ختلي او داسې 2900 2950 ته سپین ختلي، هغه اوس راکو شو 2550 نه والا 2650 پورې سپیشل او سالټۍ نیواز میلیونه د هغې خپل خپل ریټ دي. نو د 11000 نه ونیسه تر د 12000 پورې هغې کې شته. حکومت څه غوښتنه کوي؟ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د آزاد تجارت راکړي، د صوبو په سطحه، د ملک په سطحه، چې موږ هر ځای نه خپل عوامو ته کوالټي معیار هر څه پرووایډ کوو، اوړه پرووایډ کوو چې څه قسمه زموږ نه کېږي موږ خو کوو لګیو، خو پبلک ذریعه باندې ده او که په لیګل ذریعه ده، که په هر څه ذریعه ده موږ خو دا کوو. حکومت موږ سره څه تعاون نه کوي په دې کې. جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو اورېدله چې د وړو ډیلران هم پریشان دي. هغې وایي چې یاره موږ په میډیا په سوشل میډیا ګورو، خو د پنجاب یا نورو طرف ته چې کوم پوسټونه کېږي نو هېڅ عمل په هغې نه دی شوی. او موږ ته کوم وړه راغواړو دا هم موږ پبلک راغواړو، د لارې کې خلک رانه ټکسونه هم والي او په دې باندې مختلف قسم رشوت هم ورکوي. بیا دا څه خیال دی ګرانه ده ارزانه ده څه دی مهنګایي شته؟ مهنګایي خو بالکل زیاته ده او روټۍ په 20 روپۍ شوه. 2 وړه روټۍ ده، ساړې پې مړېږي نه. ورکوي ټوټل به 20 روپۍ وه. وزن همه عمره دی او ګاګ هم په دې کې خبرې هر وخت بس لانجې کوي، هر یو ګاګ سره لانجې. تاسو ته ګاګ څه وایي نه کېدلی چې یاره ډېرې د ګنار سره دا وایي چې موږ به روټۍ نورې خپلې راوړو ځان سره، بس او مشکلات ډېر زیات دي. ټول ګرانو کتونکو تاسو د ډیلرانو خبرې هم واورېدې، د عوامو خبرې هم واورېدې. کم د هوټل والے چې د هغې هم ګیرمن دي، هغې ته هم چې کم ګاهکان راځي هغې ورته ګیلې کوي چې کومه روټۍ به مخکې په 20 روپۍ وه، وزن به 140 ګرام و، هغه روټۍ چې هغه کمه شوې هم ده، وزن هم کم شوی دی او اوس په 30 روپۍ او په 40 روپۍ خرڅېږي. نو دا یو سوال یا نشان دی چې ضلعي انتظامیه چېرته هغې به ده، صوبایي حکومت چېرته هغې دی. نوی وزیر اعلی زموږ راغلی دی، هغه هم د بدې برخې تر اوسه پورې د عوامو لپاره څه عوام کړی